بعضې کورونو باندې سحر کیږي، جادو کیږي یا داسې نورې منترې پې کیږي چې په هغه کور کې خلک ټول یو بل ته بالکل لکه د لیونو سپو په شانتې یو بل ته ناست دي چې څوک سمه خبره هم کوي دی پې ټوپکۍ جنګ جوړوي چې زه به څنګه جنګ وکړم. په هره خبره غوسه ورځي چې بهر شي کور نه بهر وځي بالکل صحت روغ، بدن روغ، زړه خوشحاله. چې کور ته راته نه کېږي د باندې بالکل داسې چې بدن ورته څه کېښ او په بدن کې څه وردن نه شي. نو اکثر په کورونو باندې جادو کیږي، خلک کورونو کې شګې شیندي، څوک میخونه ټکوي ورته، څوک ورته مختلف قسم شیزونه ورلړه کوي. نو عجیبه حرکتونه خلک کوي، خو دا د حسد او د کینې د وجه کوي. نو کومو کورونو باندې دا شانتې مسله وي او دغسې دې کې دې ګرفتاره وي، په دې کې دې انښتې وي چې کور ته راده نه شي، په سر هم بوج راشي، بدن کې سستي هم راشي، غوسه هم ورځي ورته، هر ټایم په کور کې بدن کې تبه هم وي او دغه رنګې په هره خبره باندې هر کس سره که رور وي که خور وي که ښځه خاوند یو بل سره په هره خبره باندې جنګ جګړې جوړوي. نو دا د جادو علامت وي او د جادو په وجه باندې د کورونه رشتې هغه هم خرابېږي، رشتې هم دې کورونو ته نه راځي. که رشتې راشي نو کېږي نه، او که وشي بیا ماتې شي یا مخکې خبر نه جوړېږي. نو دغه کیفیت ډېر زیات نن سبا زیاتر جوړ دی. نو یو خو دی دا چې اتفاق دپاره د کورونو کې وظیفه کوي چې کم وي یا سهار ماښام سورت یاسین وایي، الله تعالی به د کور نه دا شري هغه شیزونه روکوي یا کم افات پکې راځي، الله تعالی به غدر کوي. کم جادو مادو خلک یې به لرې کېږي، کم از کم سوره بقره ورځ کې خلک یو ځل وایي نو دا کور کې اثرات څومره مې دا ختمېږي ورسره. خو به هر حال چې په کومو کورونو کې هم داسې کیفیت وي او مسلې وي، هغې دې په چریکه باندې یا د یو ځان له بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم 1000 کرته دا وي، دې سره رشتې هم کولاویږي، روزګار هم کولاویږي، په خپل منځ کې مینه محبت هم راځي، صحت هم کولاویږي، څومره مشکلات چې هم الله تعالی اوس هغه هم لرې کوي. نو 10,000 بار ویل کېږي بسم الله الرحمن الرحیم، چلته پیرته ویل شي، هر ټایم ویل شي او ورسره یو ځل منزل سهار او ماښام منزل په دې باندې اوبه دموي، هغه اوبه ټول کور مسکوي او خوراک کې مچوي، په هر څه کې اچولی شي او بل اوبه راخلي په کورونو کې، په کمرو کې، په دیوالونو باندې په ګوتو په سر شڼکو کوي، په ځمکه به نه تیوي، په دیوالونو باندې اچول دي. نو دې سه به ټول کور هم صفا شي، کور کې به اتفاق هم راشي، مینه محبت به هم راشي، جنګ جګړې به هم ختم شي، رشتې به هم صحیح وي ورسره برقراره به وي او څه مشکلات یې به هم لرې کېږي ورسره. بلکې سوره کوثر ویلی شي، سوره کوثر کې دا فایده ده چې یو ورسره رزق الله تعالی زیاتوي، برکت ورسره کور کې راځي، کومه بې اتفاقي ورسره روکېږي، په خپل منځ کې مینه محبت زیاتېږي ورسره. نو که دا هم کوی شي 41 بار یا 91 بار دا هم ویلی شي ورسره، دې سره به هم کور کې ډېر برکت راشي، هر قسم مشکلات به ختم شي. بعض ټایم زنانه اوړه غږي یا کور کې نور کار کوي، درود شریف ته ډېر وایي، درود شریف سره هم هر قسم هغه بې برکتي کور نه روکېږي، برکت ورسره راځي. الله تعالی موږ تاسو رضا شي. بعضې ملګري زموږ د یوټیوب زموږ نمبر غواړي، زموږ نمبر یوټیوب چینل کې شته، مفتی فیصل 034، تاسو نه هغه نمبر اخیستی شي، رابطه کوي شي. چا څه هم مسله وي مختصر وایس کوي، جواب به ضرور ملاویږي. بعضې کسان 10 منټه 20 منټه وایس وکړي نو هغه اورېدل هم بلا ګران کار دی او د هغې جواب ورکول بیا د هغې نه زیات ګران کار دی چې په یو 10 منټو کې ته 20 سوالونه وکړي نو 20 سوالونو جواب خو انسان نشي ورکولی بیا په هر سوال سره. نو مختصر سوال کو جواب به ضرور ملاویږي. الله تعالی دې موږ تاسو رضا شي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.